پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا سمندر نه دی. ابن کثیر مولوی صاحب حدیث نقل کړی هر شپه الله ته وایي چې یا الله پر دې انسانانو ورواوړه، مړه یې کړم، هلاک یې کړم، غرق یې کړم. الله ورته وفرمایي نه، ته نن پرېږده. کېدلی شي دا خلک په آرام شي، کېدلی شي دا خلک توبه ګزاره شي، کېدلی شي دا خلک استغفار والا جوړ شي. خیر سمندر چې بیا پرېږدي، دویمه شپه بیا سمندر والله ته وایي الله اجازه ده. الله وایي داسې هر شپه سمندر د الله اجازه غواړي، الله رب العزت اجازه نه ورکوي. بیا به داسې ورځ راشي الله به اجازه ورکړي چې ورسه ته پوهېږې د انسانانو بندگان پوهېږې، بیا به ټول انسانان تباه و برباد کړي. لکه زما او ستا په معاشره کې دا بارانونه چې وسلو، زموږ ښایسته باغونه، زموږ ښایسته نهرونه، زموږ ښایسته ډیمونه شنیان 5 ورځې بعد نه سو پیدا سو. دا د عذاب یو شکل دی، دا رحمت نه و، دا د موسم باران نه و. خلک یې په کروڑو تاوانیان کو د مال په وجه، د چا لور ورکه سوه، د چا زوی ورک سو، د چا بابا ورک سو، د چا بچان ورک سو، د چا کور والا پکې ورکه سول. بیا هم ورته نه سود راویږو، بیا هم ورته توبه نه باسو. نو چې نه باسو د دوی وار تیر سو، زما او ستا وار روان دی. د دوی وار تیر سولو، زما او ستا وار چې دی هغه روان دی.